قیامت کې به یو کس ته الله د سره د رحمت نظر نه ګوري، ښه د سره به د رحمت په نظر نه ګوري، اړو توجه به ورته نه کوي. تاسو ته پته ده هغه څوک دی خو دا ګناه په مونږ کې که نه ځان دې ترې وساتو. ښه هغه کس چې د بدزبانۍ د وجې نه او د بد کلامۍ او د بدو خبرو نه د وجې نه خلک ترې خفوي او خلکو له ضرر ورکوي. الله اکبر کبیره. دا جبه نه ده جبه د دې داسې ضرر دی ضرر کنه. الله اکبر. دا ګوره جنت هم دی او دا جهنم هم دی. ښه ځکه ابوبکر رضی الله تعالی عنه به دا تاو کړه، داسې تاو به یې کړی، وایي ته د ژبې د غوښې یو وړه شی ټوکړی ای ژبې، خو ته جهنم هم او ته جنت هم دا یاد ساته. ګورې ښه او نبی اسلام فرمایي د دوو ځایونو مال ضمانت راکړي، د دوو څیزونو زه تاسو د جنت ضمانت در کوم، یو شرمګاه او دویم څه دویم د جبه. نو جناب جبه کلام ده او بلا هم ده، دا جنت هم دی او دا جهنم هم دی. او په قیامت کې د الله رحمت ځان ته متوجه کې نو ښه اخلاق نرمه ژبه استعمالوه، او کنه د الله رحمت د ځان نه اخوا کې او د رحمت په نظر ته الله نه ګورو، نو بیا څه کوه؟ بیا د خلکو سره بد اخلاقي کوه، بد کلامی ور سره کوه، دا به تا جهنم ته ورسوي. الله دې موږ ټول له توفیق راکړي چې دا ژبه نرمه استعمالوو. یا